چې موږ د تپوس وکړو په دې دغه کې ویره وي صحت کارډ منصوبه ده، کینسر هسپتال دی، ورسره چې کوم دی نو بي آر ټي ده، نو د دوی سره د صوبایي حکومت باندې څوک خبره نه کوي. تاسو وایئ یاره زه خو وایم چې په بیلیډري کې کوم کرپشن شوی دی نو داسې به 15 هسپتالونه جوړیږي، دا کرپشن د ښکاره شي. د دې چې د دې بهر ملکونو دې ته کوم فنډینګ شوی دی، د اسرائیل نه، د رانه، د نور غیر ملکونو کوم فنډینګ شوی دی د شوکت خان په نوم باندې، او دا به عمران خان دلته استعمالول، دغه خلک ته ښکاره کړی شي او د دې دا ټول ریکارډ ښکاره کړی شي. دا کوم چې د یونیورسټۍ کې دا کوم فنډینګ دې ته شوی او دې دا کوم هر څه کړي دي دا د خلکو ته ښکاره کړي. دا 11 میلیون پاونډ کوم غبن شوی دی هغه د خلکو ته ښکاره کړي. د عمران خان خو تش د کرکټ کې لاړو، زه به درته دا ووایم زه دلته رشکه چلوم او ته ما ته 400 ضلعي ډي سي کا، زه به دا داري تباه نه کړم، زه به دا ملک تباه نه کړم. د ټولو مار کرکټ کړی دی او د ده زندګي وګوره چې د څونه فحش زندګي په یورپ کې تېره کړې ده، او دلته دا ته وایي 15 لکه خو د مولانا په لورمان سره مفتیان دي، او زه د هغې نه تمه نه کوم چې دوی به د مدینې ریاست ډېر ښه سړی دی، ډېر ایماندار. نو زه خو تاسو ته وایم که نه شیرپاو صاحب او د دې کیمرې په ذریعه د نورو خلکو ته وایم د ده تاریخ خو شته په دې یوټیوب کې که نه، د ده ویډیوګانې وګوره چې د ده څونه فحش په بیچ په منځ کې د سمندرونو په غاړه باندې د ده کومې ویډیوګانې دي، کوم بربنډو جنکو سره به دې پروت و، او دې دلته تاله راغی یو سړی به یورپ کې وخت تېر کړي او دلته به تاله د مدینې ریاست جوړوي چې په خپله خاتم النبیین نشي ویلی، یو سړی خاتم النبیین نشي ویلی او ته د هغه نه تمه کوې چې دوی به همالته مدینې ریاست جوړوي. دا علما چې دلته دي تاسو ته دوی نه ولې تمه نه ساتئ؟ اوس د هغې خلکو خیر شته دی چې کمې سهولتکاري نه ومایي کړې ده؟ یاره د لسو کټو ګوساله خو ورته نه ټینګېږي او امید هم دی انشاءالله چې فیض حمید پکې فوج چې کومه فیصله وکړله او دوی سزاوار کو، زه اپریشیټ کوم دا عدالتونه، زه اپریشیټ کوم دا ادارې، خو د ده چې کوم سهولتکار دي د فیض حمید چې دا په پردې په وروسته ولاړ دي دې خلکو له هم سزا پکار ده.